دا ویډیو چې تاسو ګورئ تاسو به کتلی همي توجه ویډیو چې تاسو کته زمونږ د تورسري وی د علماو لکه د عالم مونږ کیسه کار دی صحیح د خپل کار کوه او ډېره ګیره وخره او پلان ډینګ ټولې خبرې تاسو اورېدلې دي نو آیا د علماو کار شته او که نه صرف منبر سره کار دی صرف الله اکبر او منځونه ورکوه د دې سره کار دی او د عالم عظمت څه دی زه تاسو نن په دې باندې ویډیو کوم ښه کعبه احبار صاحب یو حدیث مبارک نقل کړی و یو جهنمي به روان جهنم ته فیصله به یې شوي د جهنم الله جل شانو به راوغواړي وایي راشه وایي ته چېرته د عالم په مجلس کې ناسې وایي نه بیا به ورته الله جل شانو فرمایي چېرته د عالم په دسترخوان دې روټۍ خوړلې ده وایي نه چرته د عالم سره د تعلق تیر شوی دی وای نه آیا په هغه ګاونډ کې ته وي په کم ګاونډ کې چې عالم و آیا ګاونډ دې ورسره راغلی دی وای نه آیا وایي ستا نوم چېرته د عالم نوم دی و وای نه آیا الله اکبر کبیره وایي چرې داسې یو خاندان کې ستاسو یو کس داسې شته چې د یو عالم نومي د عالمي شته دی به وایي او شته الله جل شانه به څه وکړي په دې باندې بخښنه وکړي ښه د عالم دومره عظمت دی او بل دا خبره چې د عالم مونږ کې کار نشته د الله باندې العلماء ورثة الانبیاء د انبیا وارث دی دا کم کار چې انبیاو کړی دی وارث څه ته وایي چې کم کار مشر پرېږدي هغه کار به هغه کوي عالم وایي دی چې پرسیس کې بیکاري ګوره علم حاصلول دا بیل سوال دی الله به تپوس علم دې حاصل کړی دی عمل دې پې کړی دی او بل ته رسولی دی او که نه دی رسولی د الله بنده دا به د علماو نه تپوس کېږي دا بېلې بېلې ذمهوارۍ د علماو زه یو په معاشره کې یم او زما معاشره کې د خبرې اترې کېږي نو آیا زه ما نه به الله تپوس نه کوي چې هلکه به دې دومره خلکو کې ته ما راچڼ کړی وې ما راچوت کړی وې پیغمبران ما بند کړي دي پیغمبران نور درځي نه معاشرې له پیغمبران نه درځي نبي اسلام آخري نبي و تاسو ټولو ته پته ده او وارثان مې تاسو ګرځولي وي تاسو د خلکو ته وینا کړې ده تاسو د خلکو ته ویلي دي نو جناب د عالم کار دا دی وارث وایي دی چې کار به په دې کې ساتي وارث وایي دی چې کار به په دې کې ساتي او ګوره روایاتو کې راځي وایي د عالم مخ ته کتل څه دی دا ثواب دی د عالم سره په خیرالی کول لکه د نبي علیه صلات وسلام سره چې څوک په خیرالی وکړي د عالم سره غاړی میلاوهل لکه داسې دی گویا چې دی د نبي علیه صلات وسلام سره غاړی میلاو کړي او یو کتاب مې کتو یو عالم ته یو کس ورلی او د مسلې تپوس ته کې مولي صاحب دا مسله څنګه ده او هغه ورته وایي ښه جي زه تاسو ته مسله ویمه لاړ شي جي د بازار نه مال سودا مودا راوړه یا نور څه خبرې اترې وکړه وایي دی چې کله روان شو نو وایي دی د جنت د ګټلو په تلاش کې روان شو د عالم خو دومره فضیلت دی نورې خبرې به نه کوم ټول دین اسلام یې د علماو ته پرېښی دی پیغمبران یې بند کړي دي نور یو کتاب الله جل شانه نازل کړی دی امت ته دا ټول دی علماو ته پرېښی د الله بنده د الله بندې دی علماو ته ټول پرېښی دی او دا څوارلس د عیسی علیه صلات وسلام دین اسلام نه دی دین اسلام چې سل کاله تیر شو د عیسی علیه السلام دین اسلام مکمل ختم شو دین ختم شو او ډېر بګړاو پکې راغلی 1443 سالو شو بیا هم الحمدلله دین اسلام قایم دی دا د علماو ته موږ دعاګانې کوو ګینې یقیني درته یم بل څه به شروع وی او یو بله خبره کوم بله خبره ابن جریر رحمت الله علیه یو لوی عالم او محدث تیر شوی دی دی وایي موږ به په کومه مدرسه کې چې موږ علم کوو علم که نه نو په هغه مدرسې مخې ته یو کسو یو یهودي دوکان د طالبۍ دور کې زموږ سره پیسې ختمې شوې پیسې نو موږ چې کله خپل هغه بسترې هر څه واخیستل او روان شو نو موږ چې کله روان شو نو دغه یهودي بابا راله مخې له رالی مونږ ته وایي وایي څه کوئ یاره جې مونږ سره وایي پیسې ختمې شوې زه وایي د کورون نه پیسې خرچه راوړو چې دا خپل علم حاصل کړو هغه ورته وایي ځئ یهودي وایي ټول کال خرچه وکړئ په آخر کې به بیا حساب کتاب کوو صحیح ده ځه کال وایي تېر شو په دې کې یهودي ټوله سودا مونږ له راکړه کله چې رالو مونږ ورته جناب پیسې مونږ له راکړه پیسې دې څومره دي چې ټولې پیسې دله مونږ درکړو هغه یهودي ورته وایي د څه پیسې وایي تا چې موږ باندې خرچه کړې ټول کال وایي ځئ یهودي ورته وایي زه هم په یو کتاب باندې ایمان راوړم تورات باندې او تاسو هم په یو کتاب ایمان راوړئ به دومره فرق نشته ځئ موږ ډېر اصرار وکړو خو پیسې وانه غېستې ابن جریر صاحب فرمایي ډېر لوی محدث شو د خپل علاقې ډېر لوی عالم شو وایي موږ حج له روان وو حج له او حج له چې کله ورسېدو دنیا کسانو را سره مریدانو را سره
نو چې کتل مې هغه یهودي اوس د خانه کعبې مبارک کې الله اکبر کبیره د خانه کعبې مبارک دیوال ته ډډه والې داسې او جاړي وای ما چې وکتل چې لکه دا خو هغه یهودي بابا دی دا دلته څوک دی خو مسلمان شوی دی چې رالی وله نو څه وایي ورته بابا وایي موږ دې وپېژندو غاړې مور سره میلاو کړه نو وایي چې موږ الیک سلیک میلاو شو موږ ورته بابا یو تپوس نه کوم ته هغه یهودي نه پلاني ځای کې چې ستا دوکان و وایي ما څنګه پېژنئ وایي موږ هغه طالبان یو که نه په موږ چې دې خرچه کوله ښه وایي دا راته ووایه چې څنګه مسلمان شوې الله اکبر په ژړا شوې ستا وایي کله چې ما تاسو ته خپلې پیسې پرېښودې پیسې اما وایي چې زه بس زه ځنه پیسې نه علم نو په دغه شپه باندې نبي علیه صلات وسلام ماله خوب کې راغلی الله اکبر کبیره او زمونږ کور ته راغلی او ورسره خپل ټول یاران هم دي نو وایي زه چې کله راپاڅېدم خو نبی علیه صلات وسلام مې خوب کې ولیدو او ډېرې ښایسته خبر راسره وکړه څه وایي چې زما د دین په پتنګانو تا خرچه وکړه تا ورته پیسې پرېښودې زه د الله په دربار کې مې ستا دپاره دعا کړې ده د شفاعت او د اسلام نو زه چې کله په منډه منډه راپاڅېدم او خپله کور والا مې راوړه کړه چې پاسه د مسلمانانو نبي زموږ کور ته خوب کې راغلی دی الله اکبر کبیره وایي کله چې مې خپله ښځه راپاڅوله نو هغه راته وي ولې دې راپاڅولم خپله ښځه راته وایي ولې دې راپاڅولم وایي ولې وایي زمونږ کور ته د الله نبي راغلی و الله اکبر کبیره وایي په دغه شپه باندې 9 کسانو نبي علیه صلات وسلام خوب کې ولي ستاسو د وجې نه او موږ ټول ایمان راوړو او دا د راغلیو جناب د علماو د طلباو ډېر لوی عظمت دی او پاتې شو دا چې یو کس وایي چې دا خو د اوسنۍ زمانې علما نه دي او هغه علما بیل دي هغه علما بیل دي جناب د 14مې صدۍ به دا علما نو تاسو راته ووایئ به عیسی علیه صلات وسلام ته انتظار وکړئ هغه را روان دی او ذکریا رحمت الله علیه مثال لیکلی یو غلام خپل آقا له زندگی ورکړه یو کس چاله زندگی ورکړه نو د آقا د غلام نه چې لږه غلطي وشي که نه نو د آقا یې څه وایي مړه بس ټوله زندگی را کړې ده بس پرېږدې نو جناب د علماو زندگی دا الله را چڼ کړي الله را چوت کړي دي اوس الله پوه شه او کار یې پوه شه کار څنګه کوي نو غرض مې دا دی جی خبرې ډېرې ورسره یو د عالم به هر څیز کې کاري عالم نایب دی عالم وارث دی په هر څیز کې به د عالم کاري زمونږ نه بیا خلک تپوس کوي الله به مونږ نه تپوس کوي چې دوی خو نه پوهېدل ته خو پوهېدې که نه تا له خو ما د خپل کتاب علم درکړو تا ولې دوی ته ښودلی نه دي او ګوره دا واوري چې چا د علماو ګوره هته کړې الله جل شانو تباه کړي بس الله دې مونږ ټول پوهېږي چې نور هېڅ هم نشم ویلی